یو وبا چې د نو بیا راګډه شوې ده او منکی پاکس په نوم باندې چې د نو هغه ده منکی پاکس خو یې پخواني نوم دی، نوی نوم د هغې ام پاکس دی. نو دا یو داسې بیماري ده، دا یو داسې وبا ده چې دا د یو نه بل ته چې د نو هغه لګي. او تاسو به لیدلي اکثر په دې سوشل میډیا به تاسو تصویرانو کې هم لیدلي چې چا د لاسونو تصویرانې یا د لاسونو د تلو تصویرانې ورکړي په هغې باندې چې دانې راختلي، داسې پولې شانتې راختلي. نو بیسیکلي دا هم دغه بیماري ده چې دا د دې وایرس نوم دغه منکی پاکس دی او دا په ځناورو کې. او څنګه چې کرونا وایرس د یو نه بل ته لګېده نو دغسې دا هم چې د یو نه بل ته لګي. نو تاسو ټولو ته دغه خواست چې څنګه کرونا وایرس کې تاسو د محکمه صحت خیبر پښتونخوا ګایډلاینز چې د نو یا اس او پیز تاسو فالو کړل، تاسو به باندې عمل وکړو، نو دغه کرونا وایرس ته چې د نو موږ شکست ورکړه، دغه چې د نو هغه لاړه ختمه شوه. نو منکی پاکس چې د نو لا شکر دی الحمدلله هغه شان حمله خو چې د نو نه ده کړې، خو که موږ بر وخت هغه اس او پیز چې کوم اوس تاسو ته محکمه صحت خیبر پښتونخوا چې د نو درکړي دي خلکو ته ویلي دي چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ، نو که موږ بر وخت په دې باندې عمل وکړو نو د دې وبا د راګډېدو نه مخکې به دا وبا چې د نو موږ ختمه کړي شو. په دې ټول احتیاطي تدابیرو کې چې کوم نچوړ دی چې کوم اهم څیزونه دي هغه زه تاسو ته وایم. په کې لومبۍ خو دا دی چې تاسو ماسک اچوئ. د دې نه علاوه چې د نو تاسو چې کوم ځای کې تاسو ته پته ولګي چې دې کس ته دا وایرس ولګېد نو دغې کس نه چې تاسو فزیکل ډسټنس وساتئ، لرې ترې نو ځان ساتئ. دغه پولې چې کومې په دې کس لګېدلي دي نو دا مه ټچ کوئ ډایرکټلي، د سکین چې د نو هغه مه ټچ کوئ. نو اوس په تاسو وایي چې زموږ څه کار دی چې موږ دغه پولې ټچ کړو، دا څه خبره شوه. نو که تاسو خیال کړي دا ما په دې نیت باندې وکړه چې اکثر خلک لاسونه میلاوي، چې ته لاس میلاو کې په تلی باندې یا د لاس ته پاسه چې نو هغه پولې راختلي او غیر ارادي طور هم تاسو ټچ کړه نو تاسو ته لګېدی شي. د دې نه علاوه چې د نو تاسو چې کم کس ته دا بیماري لګېدلي یا دغه وبا په کم کس باندې حمله کړي نو د هغه د استعمال څیزونه تاسو مه استعمالوئ، لکه مثلا ټوت برش شو، تولیه شوه چې د نو یا نور داسې څیز چې د هغه سکین هغې سره ټچ کېږي نو تاسو چې د نو هغه کوشش وکړئ هغه تاسو مه استعمالوئ. بار چې د نو لاسونه وینځئ، په صابون باندې وینځئ، هینډ سینیټایزر چې د نو هغه تاسو استعمالوئ او کوشش وکړئ چې دا یو څو ورځې چې تر کومې دغه وبا نه ده ختمه شوې تاسو کور کې خپل ځان وساتئ، غیر ضروري د کور نه چې نو بهر مه وځئ. نو انشاءالله د وبا چې د نو د راتلو نه مخکې به چې نو دې ته موږ شکست ورکړو او دې نه به موږ ځان خلاص کړو.